ام معبد وی د هغه یو بوډۍ وه هغه د خپلې خیمې نه بهر ناسته وه وی مونږ چې ورغلو وی نبي علیه السلام ته فرمی چې د خوراک څه شته وی د الله پیغمبره سم نشته خاون خو مې بهر تللی هم بوډا دی او دغه چیلې ولاړې دي او دا خو وچې دي او دې کې پی نشته نبي علیه السلام ته وفرمایل وی که ستا اجازت وي دغه یو اوچه چیلۍ چې ډېره کمزورې ده دغه ترې رابار که دې خوا وی ما وی راوست وی نبي علیه السلام پې بسم الله وویله او تیونو ته یې زور ورکه نو چې څومره لوښي وو هغه ټولې د پیو نه ډک شه او نبي علیه السلام هم اوسکله ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه هم اوسکله او هغه غلام و هغه کافر چې لارې ورته خو د عبدالله هغه هم اوسکله و هغې بوډۍ ته وایي دا باقي پی دلته ځان سره کېږده دا لوښي چې کم ډک دي دا به دې په کار شي نبي علیه السلام بیا روان شو په لاره ځي هغه بوډۍ خاون کور ته راغی ورته وایي ای بیبي دا پی د کوم ځای نه راغله دا پی کوم ځای کې وو زه خو حیران دا یم دا خو وچې چیلۍ او کمزورې دي هغې وله پوره قصه بیان کړه وی دغسې یو سړی راغی او څه الفاظ یې وویل او هغه چیلۍ نه دومره پی وشه چې دا وګوره دا ټول لوښي ترې ډک دي وی ابوډا ورته وایي بیبي لږ صفات یې راته بیان کا څنګه سړی و ورته وایي خاونده واوره د سترګې مبارکې غټې ورځې مبارکې کولاو ما ورته خو یې جوړو نوجوانه نبي علیه السلام قدرتي او مخ مبارک غنم رنګې ویښته مبارک زلفان ګرګوتي نه ډېر تاو او نه ډېر سیده خبرې مبارکې ښکلې او د مخ مبارک هغه ښایستوالی هغه نشم بیانولی نو راشه چې نن یې دله زه بیان کم جابر رضی الله تعالی عنه فرمایي وی یو ځل نبي علیه السلام په خیمه کې تشریف فرمالی چوغۍ واچوه او په دې چوغه په دې سیډونو باندې سرې سرې کرښې وې او د 14مې سپوږمۍ بلکل پوره وه او په اسمان کې ولاړه وه وی نبي علیه السلام د خپلې خیمې نه راووته وی ما به کله سپوږمۍ ته کتل کله مې په پیغمبر مخ مبارک ته کتل موازنه مې کوله چې په دې دواړو کې ډېر کم یو ښایسته دی فرمایي مفهوم مبارک یې داسې دی وی زما دې په الله قسم وي د سپوږمۍ نه زما پیغمبر ډېر ښایسته و